ملګرو د مسافرو به کم غم جاړو که د سعودي عرب په ځمکه د هر څومره مشکلاتو سره مخ وي خو بیا هم خپل ملک ته څو ورځې د سکون دپاره راشي خو د بدقسمتۍ نه د کرونا وایرس د لاسه دغه مسافر نن سبا په پاکستان کې او بیا خاص کر په سواد کې هم ډیر د مشکلاتو سره مخ دي په کم ویکسین چې دا مسافر سعودي عرب ته تللی شي هغه ویکسین په پاکستان کې نشته او د هغې د لاسه روزانه دا مسافر کله د سیدو شریف هسپتال او کله د اسلام آباد او پیښور چکرې لګوي خو ګرانو کتونکو دا مسافر ستړي شول او نن یې د تحصیلي مټې په بازار کې مظاهره وکړه نور تفصیلات به د تحصیلي مټې نه ماس خان یوسف زی راکوي ماس خان نن چې کومه مظاهره شوې د په مټه کې د هغې په باره کې تفصیلات راکوي जी बिल्कुल सलमान څنګه چې تاسو کتلی شئ چې د مټې مین چوک ته ورسیز پاکستانیان چې دي هغې راوتي دي خپل احتجاج چې دی هغه ریکارډ کوي د دوی دغه وینا ده چې موږ ته ویکسین نه میلاویږي کوم چې د کرونا وبا کې یو ښه کردار راکوي او کرونا وبا باندې قابو راولي نو دغه ویکسین چې دی هغه دوی ته نه میلاویږي او دوی چې دی هغه سعودي عرب ته نشي تللی سعودي عرب حکومت په دوه اکسپټ کوي چې دوی ځان ته سپایزر ویکسین چې دی هغه وکړي او چینا ویکسین چې دی هغه د سعودي عرب حکومت چې دی هغه نه اکسپټ کوي دوی په دغه سلسله کې راوتي وو د مټې مین چوک ته او احتجاج یې وکړو او دغه شان په احتجاج کې دا غوښتنه وکړه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان او مراد سعید وفاقي وزیر مراد سعید نه چونکې هغوی دا غوښتنه وکړه چې موږ ته د سپایزر ویکسین میلاو شي چې موږ پې زموږ ډېر زیات نقصان کېدو واله دی که موږ ته دا ویکسین میلاو نه شوي نو موږ به ډېر زیات نقصان وشي او دغه شان په موږ به ډېر زیات قرضې که چېرې موږ سعودي عرب ته لاندړو نو په موږ به ډېر زیاتې قرضې راوړي دغه په دغه موقع بیا ډي اس پي حبیب الله خان اس ایس او مټه او دوی رالو او د دوی سره مذاکرات وکړو د دوی احتجاج چې دی هغه د ذاکر خان شهید هسپتال ته ویوړو په دغه هسپتال کې ام اس ډاکټر سکندر صاحب چې دی هغې دغه وینا وه چونکې زموږ سره چاینا ویکسین چې دی هغه ډېر زیات دی خو سپایزر ویکسین چې دی هغه نشته پرون چې دی 251 ویکسین چې دی هغه راغلی و هغه موږ دې کسانو ته وکړو او کسانو تعداد چې ډېر زیات دی او ویکسین چې دی هغه لږ راځي او اوس خو بیخي شته نه چې موږ دوی ته ویکسین وکړو دوی زیاته کړه چې موږ پرون د ډي ایچ او صاحب سره هم خبرې وکړې چې کم ورسیز پاکستانیان چې دي هغه د سوات تحصیل مټې ډېر زیات تعداد چې دی هغه هسپتال ته راځي او ویکسین مطالبه کوي چې موږ ته د ویکسین وشي نو ویکسین نشته او ډي ایچ او صاحب هم وایي چې ویکسین چې دی هغه په ټول سوات کې سټارټ دي شرط دي او موږ کوشش کوو چې دوی ته په میاشت نیمه کې ویکسین پوره کړو ډېره مهرباني ماس خان ستاسو د تفصیلات راکولو